نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون صدق الله العظيم. دا سورة توبه لسم سپاره او پنځم رکوع شروع کیږي. الله سبحانه وتعالی په دې آیاتونو کې د يهوديانو او د عیسایانو د کفر ذکر فرمایلی دی. دې نه مخکې رکوع کې دای په باره کې الله سبحانه وتعالی او فرمایل چې دوی سره جهاد کوي او دوی کافران دي کفر کوي. یو د ټول کافرانو خلاف الله سبحانه وتعالی او فرمایل چې تاسو چې کوم دینو جهاد کوي خو بیا په تخصیص سره چونکه مسلمانانو د یو قسم اهل کتاب ګڼل چې رضا خدا الله کتاب هم د سره موسی علیه السلام منی هنو چې کوم دین او عیسی علیه السلام منی د دې د وجه نه د خلاف مونږ سره کاروي نه کوو. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ني دای هم کفر کوي دا کفر او ذکر دلته فرمایي. الله سبحانه وتعالی فرمایي وقالت اليهود عزير او اوی یهودیانو چې عزیر علیہ السلام چې دی ابن الله دا د الله زوی دی. وقالت النصارى مسیح ابن الله او اوی نصارو یعنی عیسایانو چې مسیح یعنی عیسی علیہ السلام د الله پاک زوی دی. ذلك قولهم بافواههم دا خبرې دي چې دوی د خپل خلونو وباسي. یعنی دوی د خلونو داسې بقواسات وباسي چې الله سره د هغه نبیان شریکان کو دا کفر نه نور څه دي. او بیا الله پاک فرمایي چې یضاهئون قول الذین کفروا او پزور کې لګي دا د مخکینو کافرانو سره په یو خبره کې یعنی چې مخکې کافرانو څنګه الله سره فرشتي شریکان کړي وي اولاد او عزا او د بوتان جوړ کړي او دام د خدای په وخت کې صالحان بندگان تیر شي دای بوتان جوړ کوه الله سره شریکان کو چې دای به زمونږ حاجتونه پوره کوي زمونږ ټول کارونه به دای کوي. نو دې د وجنا دیم چې کوم نه داسې خبرې شروع کی لکه څنګه غي خبرې کوي. نو الله پاک فرمایي چې څنګه مخکینو کافرانو دا خبرې کړې وي او یا د مکی مشرکان دا خبرې کوي نو دیم هغه شانتي خبرې کوي. اوس الله پاک فرمایي قاتلهم الله هلاک دي کې الله پاک ذی لرا چې دوی د خپل خلونو داسې خبرې وباسي. او بیا فرمایل ان یوفکون دوی کوم طرف ته روان دي یعنی دوی خو په خپل کتاب باندې عمل کوي د موسی علیه السلام او یا د عیسی علیه السلام په خبرو باندې عمل کوي هغه سویلی دي او دوی څه کوي او څه ځان جوړ کړي دي خبرې. نو دلته کې الله فرمایي بل د یو کفر الله پاک فرمایي اتخذوا دینی ولیدی احبارهم خپل عالمانو لرا ورهبانهم او درویشانو لرا اربابا د خدای په ځای یعنی خدایان ته جوړ کړی دي د خپل عالمانو نه
او د خپلو هغه ولیانو نه چې مونږ کوم ولی ورته وایو درویشان ګوشنشین چې کوم خلق دي او یو هغه دي چې عالمان دي چې په جماعتونو یا دغه په دغه کې راستي کلیساو کې نو دلته کې الله پاک فرمایي چې اربابا من دون الله دی خدای نه علاوه یعنی هغه جوړ کړی دي والمسيح ابن مریم او مسیح چې د مریم بی بی زوی دی وما امروا الا ليعبدوا او هغه دا امر نو کړی مگر دی ویلو چې تاسو عبادت کوئ اله واحده د یو الله هغه چې کله پیدا شو او دوی تپوسو کو يهوديانو نو هغه ته خپل چې انی عبد الله زه الله بنده او زه رسول الله علیه وسلم بنی اسرائیل ته لا اله الا هو نشته دی بل خدای مگرم دغه یو الله دی الله سره هیڅوک شریک نشته په خدای کې سبحانه هغه پاک دی عما یشرکون د هر هغه شرک نه چې کوم خلق هغه سره جوړي نو یو ذکر راځي چې یو بیبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا یو عالم د عیسایانو دا خبرو کې چې موږ خو خدای سره شریک نه جوړو موږ خپل یعنی عالمان چې کوم دي یا درویشان چې کوم دي خدای سره شریکو نه تاسو څنګه دا قران دا څنګه دا خبره کړی دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې تاسو عالمان تاسو دا وایي چې دا کار کوي او دا مکوي ګو که دا هغه حکم الله کړی وي چې دا یعنی دا مکوي او دا کوي لیکن هغه تاسو ته اپټو خي چې دا خوري او دا مخري حرام در باندې حلال کی حلال در باندې حرام کی نو تاسو یې منئ خبره کني منئ ای ورته چې منو چې مونږ ته غوي وي چې دا شی ټیک ده دا مکوي نو مونږ یې منو کنه نو وي بس دغه خو یې اربع د الله نه ما سیوا تاسو خدایان دای د جوړ کنه چې هغه د ځان حرام حلال تاسو له جوړي او د ځان ته یو مسله پیش کی او تاسو په عمل شروع کړئ بغیر تحقیق نه دا نو وایي چې الله څه فرمایلی دا الله رسول څه فرمایلی دي بدای چې تاسو وایي نو بس په پټو سترګو پای پسې لګیای نو دا مونږ ته د هدایت دي چې یعنی بعضي علما به داسې دي چې هغه به تاسو گمراه کوي ابا عالمان ني هغه ته علما سو لفظ راغلي په حدیث مبارک کې نو دا هغه خیال به ساتي چې هغه خلک گمراه کوي او منګړت خبرې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره منسوب کوي او یا د قران شریف نه منګړت خبرې روباسي او کوي خلکو ته او خلک گمراه کوي نو دلته کې الله پاک فرمایي چې یو پیغمبر هم داسې دی ویلي او بلکې خاص طور د مسیح علیه السلام متعلق تر اوسه پورې مخکې نه دا نظریه غي جوړ کړی چې دا د الله زوی دی ځکه چې دا خو پلار نو داغه ذکر دې لپاره دلته کې راوړو الله سبحانه وتعالى چې عیسی ابن مریم چې کوم دی هغه دا حکم نو کړی مگر هغه خلکو ته دا ویل چې تاسو عبادت کوئ د یو الله چې هغه یو دی او هغه سره هیڅوک شریک نشته په خدای کې او هغه پاک دی د هر قسم شرک نه او خدا خبره کړی و اوس الله پاک مخکې فرمای یریدون دی خدا اراده لري دا يهود او نصارا او کفار څومره چي دي یعنی غیر مسلمه خلق ان يطفئوا نور الله چې مړکی د غرانا د الله سبحانه وتعالى دا دیوا د الله سبحانه وتعالى به افواههم پخپلو خلو باندې په خلو باندې څنګه مړکی لکه سړی چې ګوره دیوا په خوا تاسو ته بیا دي اوس ور بټونو دور د بجلی بلا کا او بجلی مړکا اب دیوا چې بلونه پوکې به ورکو بس په مزه پوکې به ورکو دیوا بمړ شو دلته کې الله سبحانه وتعالى ایت طرف ته اشاره فرمایلی را چې دای خدا غواړي چې مړکی د غډیوا د اسلام یعنی د غرانا ختم کی بیا افواههم په خپل خلو باندې ويعب الله الا ان يتم نوره او الله به نبی د دینه بغیر چې پوره کی خپل نور لرا ولو کرہ الکافرون او الله
پاک فرمایي وي اگر کافران دا نه غواړي لیکن الله به ضرور خپل دین یعنی قائم ساتي او دا دیوه څوک مړه کولی نه شي. دا د الله سبحانه وتعالی په حکم سره بله شوې ده او د الله دین د سیرابۍ دپاره په هره زمانه کې خلک موجود وي او دا دیوه تر قیامته پورې څوک مړه کولی نه شي. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې هو الذي ارسل رسوله بالهدى او الله پاک هغه ذات ته چې را لېږلی دی خپل رسول لره په هدایت سره. هغه خپل رسولان چې څومره را لېږلي دي هغې ټولو خلکو ته نیغه لار ښولې ده. هدایت نیغې لارې ته وایي. ودین الحق او صحیح دین یې ورته ښولی دی. یو پیغمبر هم د خدای احکامو کې رد و بدل نه دی کړی. او بیا الله پاک فرمایي چې لیظهره علی الدین کله، خاص طور د رسول علیه الصلاۃ والسلام دلته ذکر دی چې الله پاک هغه ذات دی چې لېږلی دی خپل رسول لره په هدایت سره او دین حق یې ورکړی دی. لیظهره علی الدین کله، د دې لپاره چې غلبه ورکي دی دین لره. ولو کرح المشرکون، اگر که یعنی خود نه ګڼي مشرکان دا خبره چې دا الله دین دې سربلند او سربالا شي. دا الله دین دا کلمه دې سربلند شي. ای څومره کوششونه مکې والا وکړو، مکې معظمې والا څومره کوششونه وکړو، جنگ بدر وکړو، جنگ خندق وکړو، جنگ احد وکړو او په جنگ خندق کې الله پاک د دې ټول زور ختم کو. او دلته نو ورسره د مدینه منورې منافقانو يهوديانو او د ټول چې کوم د مرسته کوله، مختلف طریقو سره دا غي مددونه کول. خو الله دوه طرفین چې کوم د تباہ او هلاک او ختم کو او خپل دیني غالب کو. دا آیات شریف یعنی کله چې رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره یعنی مکه معظمه فتح کا، نو دا بیا فرمایله چې وی دا وګوره الله پاک خپل دین چې کوم دی هغه به که مشرکان نه غواړي نو الله پاک به یعنی خپل دین سربالا کوي. بیا الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان کثیرا من الاحبار، ډیر زیات د عالمانو د يهوديانو نه ورهبانی او درویشان د اهل کتابو لا یاکلون اموال الناس بالباطل، ضرور خوري مالونه پناه حق طریقو سره د خلقونه، ويصدون عن سبيل الله او منی کوي خلق د الله د لارې نه. دوی به مسلې بدلولې کنه، دا غمال خوراک دی چې مالدار بس ګناو کا، زنا به او کا، غلا به او کا، نو دی خو د غلا د لاس ته کټ کېدو حکم دی، د زناکار د پاره سنگسار دی. دا په د موسی علیه السلام په دین کې دا مسله وه. نو دی له به چې راغله نو دی به ورته چې بس مړه څه هدیه مدیه نو ډېره غټه ډالۍ به یې ورله وړه، څه نغدې پیسې به یې وله ورکړې، جیب به یې وله ګرم کو او ډېر د خوراک څیزونه به یې وله راوړه، ډېر تحفې تحایف به یې وله راوړه. مالدار سړی بو. بس بیا به یې د هغې لپاره یو عام خبره راوویسته چې بس دله داسې بڼه یو چیترې میترې ورکوي، بس یو څو کوړې موړې ورکوي، هغه وخت سره چې څه دغه معمولي غوندې سزا به یې ورکړه او وی به دې دغه کوي. دلته کې الله پاک د هغې ذکر فرمایي چې یعنې دی او بله دا خبره ده چې د الله پاک د لارې نه خلق بنې کوي، یعنی پر رکاوټ جوړېږي. خپلو یهودیانو ته دا وعظ او نصیحت کولو چې ګورې د نه ځان په ډډه ساتئ. دا هغه نبي نه دی چې کوم زموږ کتابونو کې ذکر شوی دی، دا هغه نه دی ځکه موږ هغه نشانیانې ونه لیدې کومې چې الله سبحانه وتعالی په تورات کې او په انجیل کې بیان کړي دي. لہذا موږ ورتاسو ته دا وایو چې ګوره دا هغه صحیح نبي نه دی، ګوره یې خطا نه شي. نو دې طریقې سره به دی خلق خپل منې کول. والذین یکنزون الذهب، او هغه خلق چې
یعنی جمع کوي هغه سرو زرو لرا والفضة او سپینو زرو لرا ولا ينفقونها او نو خرج کوي هغې لرا فی سبیل الله بلار د الله کې فبشرهم بعذاب علیم نوی ته خوشخبری ورکړي د عذاب دردناک. اوس دلته کې الله پاک د مسلمان او د کافر ذکرونو کو خو د دې نه مخکې چونکې الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې د اعمالونه خوري د خلقونه نو اشاره هغې طرف ته ده، خو د دې نه د امت د محمد صلی الله علیه وسلم مراد دی چې بی تاسو هم داسې کارونه د هغې غوندې مه کوئ، په تاسو کې هم دا عادتونه او خصلتونه رانه شي چې یو خو دا دی چې تاسو مسلې بدلوئ او پیسې اخلئ په هغې باندې، بل دا دی چې کوم خلک زکات نه ورکوي او سره او سپین جمع کوي. د سرو سپین مطلب د دولت هر قسم دولت په دې کې راغو هغه جمع کوي نو وایي دی به چې کوم دی دی ته عذاب دردناک هغه دغه واوره. په حدیث مبارک کې راځي وایي چې څوک سره او سپین جمع کوي نو هغې ته به بیا سزاګانې میلاویږي او دلته کې الله سبحانه وتعالی مخکې اوس په دې آیاتونو کې فرمایي چې څه سزا به دی ته میلاویږي. یوم یحما علیها او په ورځ د قیامت یا آخرت کې کله چې فی نار جهنم دا ګرم کړی شي په هغه اور د جهنم کې همدغه سره او سپین د دې نه غټې غټې سکې جوړې شي لکه رکانو په شکل کې او بیا به دا ګرمې شي ډېرې سختې یعنی بالکل ټکې سرې به شي اور سره فتقوا بها جباههم نو بیا به داغونه ورکولی شي د دوی تندو لره. دا تندي نه دي، دا سړی اکثر لومبې چې سړی ته څوک فقیر مخامخ شي دا تندی ورته داسې چونې کړي چې بد پرې ولګي چې اسمان هر وخت راخطا یې نو. وجنوبهم او دا شاګانې دا ځایونه دا چې سړی داسې مخ ته تو کړي چې مړه بیا را روان دی. او بل الله پاک فرمایي چې وظهورهم او د دوی دا شاګانې او ډېر خلک خو ډېر د کراهت د وجې نه ورته شا کي او خوا مخ کي او بس هغه ته بلکل شا کي. دا درې ځایونه الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي. او بل د دې نه دا مراد دی چې دا نازک ځایونه دي، دا که چېرته وسوځي او په دې باندې یعنې تکلیف سړي ته ورسي نو د هغې نه ډېر بدن ته او روح ته ډېر زیات تکلیف رسي. لکه دا تندی کړه چې وسوځېدو یا دا تشه سړي وسوځي یا د ملا را تیر د سړي وسوځي دا شا نو دا ډېر بیا د کېدی هم نه شي په سیډ هم نه شي دغه کېدی. او دا مخ چې کوم دی نو دا خو د الله د نور نه دی چې هغه چې سوځېدلي نو سړی خو چاته مخامخ کېدی هم نه شي. په مخ هر وخت څادره چولي یا پل پټا چولي چې هغه څوک نه ویني چې دا زخمي حالت کې دی یا دې حالت کې دی. دلته کې الله پاک د دې لپاره فرمایي یو خو په دې کې تکلیف ډېر زیات دی په دې ځایونو کې، یو دا په دنیا کې د الله سبحانه وتعالی په نوم به چا شی وغوښتو نو ده به دې ځایونو باندې اشارتن یو کار کولو. د دې د وجې نه الله سبحانه وتعالی وفرمایل نور خو به دی ټول په جهنم کې ورننه کېږي، خو لیکن دا ځایونه به خاص طور په دغه سره اوسپنه د سپینو زرو سکې به جوړې شوي غټې غټې او د سرو زرو نو دا خو ډېرې زر ګرمېږي او هغه به وله بیا داغونه ورکوي. او بیا به ورته ویلی شي فرشتې به ورته بار بار څه وایي هذا ما کنستم لانفسکم دا هغه ستاسو خزانې دي چې تاسو د خپل ځانونو دپاره جمع کړې وي فذوقوا نو وڅکئ ما کنتم تکنزون کوم چې تاسو یعنی جمع کړې مو وي او محفوظې مو ایښې وي. چا په خوا به په ځمکه کې خښولې، چا په دیوالونو کې خښولې، چا به څه کولې په بینکونو کې دي او نور ځایونه هم ډېر دي. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا ستاسو خزانې دي اوس وڅکئ د هغې عذاب. د دې لپاره حدیث مبارک کې راځي چې څوک د مال زکات ورکوي د مال پاک شي او د باندې به دا عذاب نه وي. خو د زکات نه علاوه نور هم که دا څوک یعنې مطلب غریب فلکا یا داسې یتیم یا څوک
حاجتمن په پیښ شي نو دله پکار چې د هغې نه هم کوي خو ولې د حق خلاص شي په دې باندې چې دې پوره زکات د الله په نوم باندې په خوشدلۍ سره ورکړي د زړه په اطمینان سره او د الله سبحانه وتعالی نه د ثواب نیت سره ورکړي نو الله به دله ثواب هم ورکړي او د غاړه به مخلاصه شي او د مال حفاظت به وشي چای کاغه سمندر په غاړه پروتي یا کاغه په کور کې پروتي یا که په عرضه کې پروتي الله پر د مال حفاظت هم کوي اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا بشکه چې د میاشتو دا شمیر په نس د الله باندې 12 میاشتې دي دلته دا ذکر الله پاک د دې لپاره فرمایي چې دې کې څلور محرمي میاشتې دي د حرم میاشتې چې هغې ته ویلی شي او نور چې کوم دي د عام میاشتې دي خو الله سبحانه وتعالی په نس باندې په کال کې 12 میاشتې دي د هغې ذکر الله فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا یعنی په نس د الله باندې د میاشتو شمیر چې کوم دی هغه 12 دی فی کتاب الله د الله په کتاب کې یعنی الله په حکم مطابق یوم خلق السماوات والارض کله چې الله سبحانه وتعالی پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکې منها 4 نو پدې کې څلور چې دي حرم هغه د ادب میاشتې دي محرم میاشتې ورته ویل شي اوس خو چونکې د دې ډېر زیات چاته پته نه لګي ولې چې دغه لیکن چې د عربو کله رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ وا نو په هغه وخت کې لا چونکې اسلام نور راغلی خو کفارو هم په دې څلور میاشتو کې په یو بل باندې تعارض نه کولو جنگ جګړه به نه کوله یو بل سره به باندې به حمله نه کوله که دشمن به ولا مخې له راغوا به نه مړ کولو په دې میاشتو کې د دې د وجې نه دې څلورو میاشتو کې به خلکو تجارت ډېر زیات کولو او د کال هغه پورا رزق یعنی چې څومره پیسې به وګټلې هغه به بیا کورونو ته راوړي او بیا به دی مرچې سنبال کې به سر سړي به خپل کور هم حفاظت کولو د خپلې قبیلې حفاظت به هم کولو ولې چې بدنظمي وار طرف ته او د زور خبره وه کومه قبیله به چې زوروره وه بس په دې کمزوري خلکو به ورتله او لوټ مار به پرې ګډ کو بس دا یو عام خبره وه نو بیا به یو بل سره ملګری شو بل سره ملګری شو هغوی به بیا په شریکه په بل باندې حمله وکړه هغه به لوټ پاټ کو بل دا سلسله روانه وه هم د دې د وجې نه دا غلامان او وینځې او دا څیزونه ډېر زیات وو ولې چې دلته کې به مطلب دا دی په یو قبیله باندې حمله وشوه نو به دا یې سړي خو به قتل شو او که نه هغوی به مثال خپل حار وګڼلو نو هغوی به بیا تورې یا خپل اسلحه وغورځوله نو دی به قید که چې قید دی که هغه به بیا په هغه جنګ والا کې تقسیم شو چې تقسیم به شو نو مثال پلار به یو سړي ته ملاو شو زوی به بل سړي ته ملاو شو ښځه به بل سړي ته ملاو شوه لور به بل سړي ته ملاو شوه ټول خاندان به تسلس شو یو به لاړو په مصر کې به خرڅ کو بل به لاړو چې کوم دی نو په عراق کې به خرڅ کو بل به لاړو په ایران کې به خرڅ کو بل به لاړو هغه په چېرته په شام کې په میله دی د آمدن ذریعه وه هلکه غلام علي ولم بس سړی به یې تړلی و بس ور به یې کړو راکړه 8,000 درهمه نو په هغه وخت کې 8,000 درهمه 8,000 په 200 درهمو باندې زکات و چې نن سبا ته هغې 80,000 روپۍ کم از کم 80,000 روپۍ جوړېږي که نه نو تاسو اوس د 8,000 حساب وکړئ چې 16 لکه روپۍ ته جوړېږي نو په دې باندې به هغوی دا غلام خرڅ کړو هغه وینځه به یې خرڅه کړه نو دا غلامان او وینځې او دا دغه چې جوړ شوي نو دا هم په داسې جوړ شوي چې بدنظمي وه او بس په چا باندې به چې دغه شو جنګي قیدیان میدیان پکې نو بس هغه به تباه و برباد شوه قبیله به ختمه شوه یا به هغې کې بیا چې کوم دی چېرته څوک وتښتېد یو خوا بل خوا او بیا به یې د چېرته نه نورو خلکو سره دغه وکړو په خپل دشمن باندې به بیا حمله کوله خپل وار کې به هر سړی لګیا و او بس په دې کې زندګي تېرېده دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې په نس د الله پاک باندې 12 میاشتې دي او په دې کې 4 چې کومې دي هغه
د حرم میاشتې دي او د محرم میاشتو ما تاسو ته فضیلت بیان کو چې د کافرانو خیال ساتلو دی. ذالک الدین القیم او همدغه نیغه لار ده. فلا تظلموا فیهن انفسکم نو مکوئ ظلم په دې میاشتو کې په خپلو ځانونو باندې وقاتلوا المشرکین کافه او دوی به پکې څه ظلم کولو دی کې یو دا دغه و چې دوی به کله چاته خراب نیت وکنه چیرې دا قبیله خو مونږ سي لاندې کولې زیر کولې نشو نو دوی به بیا د کافرانو مخفلو کې مشوره وکړه چې مړه دا میاشت محرم ده نو دا به داسې کار وکړو چې بله میاشت به دې پسې به د محرم کو دا به چې کوم دی حلاله کو او بس په دی باندې به ورشو نو د ځان نه بیا دې کې عدلون بدلون کولو. رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کله حج شریف یعنی اورنبه حج او د خطبه ورکړو په هغه کې فرمایل چې څلور د کمی دا احرام میاشت دي حرم میاشت دي نو دا اوس چې په کوم ترتیب سره رواني بس هم په دې ترتیب به دا همیشه تر قیامت پورې قایم وي د دې را ترتیب وو څوک بدلول نشي. نو چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم څنګه حج کو بیا یې پس محرم او بیا دغه شانت میاشت یعنی هغه چې مقرر شي دا نه پس بیا چا په دې کې بدلون نه کړي او دا په صحیح معنی کې د الله په نسبانه هم دغه د حرم میاشت وي. نو دلته کې الله پاک فرمایي چې فلا تظلموا فيهن انفسکم او بیا تاسو ظلم مکوئ په دې میاشتو کې په خپل ځانونو باندې یعنی په یو بل حمله مکوئ چې دا یو طرف ته وایي چې دا د الله میاشت دي او بیا پکې په یو بل باندې تاسو حمله مکوئ او کنه. اوس الله پاک دلته کې مسلمانانو ته حکم کوي وقاتلوا المشرکین کافه او جنگی گئی مشرکانو سره هر حال کې کما یقاتلونکم کافه لکه څنګه چې جنگیږي هغه تاسو سره په هر حال کې واعلموا ان الله مع المتقین او ځان خپوي کوي چې بشک الله سبحانه وتعالى چې کوم دی هغه متقیانو سره دی. تاسو ظلم مکوئ د دې د وجه نه په اسلام کې چې یو سره بس مړ شو په جنگ کې داغه مسله یعنی داغه غوګونه پرې کول لاسونه پرې کول داغه د لاش به حرمتین رسول پاک صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی دا بس یو سره مړ شو د دې نه پس سره تسکه او کفار به دا کارونه کول یعنی غوګونه به ته پرې کو پوزه به ته پرې کو سترګې به ته وست زړه به ته وستو لاندې شرمګاګانې به ته پرې کی څه قسم ظلمونه به کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خور دینه منی کو بل دار چې په بوډاګانو باندې لاس مو چتوي بل دا چې کوم رهبانيان دي عالمان دي او هغه جنگ نه دي راوتی تاسو سره جمعتونو کې یا درویشان دي هغه ناس دي جنگ نه کوي نو اي تم سموای خود ته سموای ماشومان باندې لاس مو چتوي د جنگ یو اصول او ضابطه جوړه کا. دلته کې الله پاک فرمایي واعلموا ان الله مع المتقین او خفي شي چې به شک الله سبحانه وتعالى متقیان سره دی چې الله کوم حکم خپل پیغمبر تر علیګل او تاسو ته بیان شوی دي کې زیاتې مکوي. اوس الله سبحانه وتعالى مخکې فرمایي انما النسيء زياده في الكفر چې کوم میاش هغه د خپل ځای نه اخوا کېږي نو دا زیاتې دی دا د کافرانو خبرې دي چې هغه د ځان نه دا خبرې کولې چې دا میا شخوا شو دا دی خوا شو پکې به ځان لپاره هغه مسله به ځان سم کنه د حملې لپاره یضل به الذين كفروا او دې سره وې دا کافران چې کوم دینو گمراه شوي دي ولی چې شیطان دی دا گمراه کړی دي چې شیطان خو یو وخت کې دا نه غواړي چې په دنیا کې امن راشي نو د کافرانو دغه د امن میاشتې په بې امنه کې بدلې کی چې پای کې دم جګړې کیږي او د الله هغه تقدس په پامال کولو چې د الله طرف نه کوم میاشتې مقرر شوی وي یحلونه عاما ويحرمونه عاما حلالوي دی یو کال کې هغه میاشتې لره او په بل کال کې او هغه حراموي د زانون نه دا مسلې دی نو باسي او دا کارونه کوي لیواتئوا عدة ما حرم الله چې پوره کی هغه ګنتی دا غمیاشتو چې کومي محرم میاشتې دي د الله سبحانه وتعالى
نو دلته کې به دوی ما یعنې هغه میاشتې څلور به یې برابرولې په کال کې، خو ما خو تاسو ته ووایي چې صرف مخکې رستو به یې کولې که نه. نو دی به هم د دې لپاره کول، شیطان خو په هغه محرمه میاشت کې به دغه وکړو. لکه اوس رمضان میاشت ده او ته چې یار دا شعبان دی او پکې روجې خوري، یا د حج میاشت ده او په هغې کې حج له نه ځي او هسې لاړ شي ووایي چې یاره به دا حج په هره میاشت کې کېږي. نه، دا خو د الله د طرف نه یو قانون دی که نه، چې دا میاشت رمضان ده نو بس دا رمضان ده تر قیامته پورې وي. دا ذوالحجه ده په دې کې به حج کېږي، نو دا به تر قیامته پورې دا نه ده چې بس ته اوس په ذوالقعده کې حج شروع کړي یا په شوال کې حج شروع کړي یا په محرم کې حج شروع کړي. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې فیحل ما حرم الله، نو بیا حلال کی دی ځان د پاره هغه څیزونه کوم چې حرام کړی وي الله سبحانه وتعالی. کوم میاشت چې الله حرام ګرځولي دي ا دی ځان د پاره حلال کی. زوینا نو خاشته کړی شوی لهم دیتا سوء اعمالهم د دې دا بد عملونه دیتا دا چا ورته خاشته کړی شي، تا ورته خاشته کړی، نفس خواهشات ورته خاشته کړی، چې خو موږ په دې دشمن باندې قابو نشو مونته او دا مال به څنګه را جمع کوو. نو بس دې د وجه نه بس دې ځان ته دا یو بهانه جوړه کړي. والله لا يهدي القوم الكافرين، او الله چې دې هغه هدایت نه کوي قوم د کافرانو ته. کلم الله سبحانه وتعالی چې کله څوک په کفر باندې ټینګ ولاړي او د الله حکمونو ته غوږ نه کیږي، نو دوی ته بیا خدای په هدایت نه کوي او نه خدای ته ضرورت شته دی د هدایت. دا کټول دي کو کافران الله سبحانه وتعالی جهنم ته ولېږي. یو مخلوق کې یو انسان مسلمان نشي، نو د الله سبحانه وتعالی په خدای کې خو څه کمې نه راځي. او که دا ټول خلک مسلمانان شي د خدای په خدای کې څه زیاتوالی نه راځي. دا خو هر سړی د خپل ځان لپاره دا عمل کوي. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د چا په زړه کې د ایمان هغه رڼا نه وي او طلب پکې نه وي او طلب پکې نه وي، نو هغه ته الله په هدایت نه کوي. هغه به همدغه شانتې په بېدینۍ کې او په کفر کې د هغه انجام وي او مړ کېږي به. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ. یا الله زموږ اناسته په خپل درګاه کې قبول منظوره کړي، د دې په معنا او په مفهوم کې زموږ څه کمې زیاتې شي معافي راته وکړي. موږ نه هغه کارونه وایي ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي په موږ کې او په کورونو او هسپتالونو کې څومره یا الله مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاب کړي، څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي، د چا څه حاجتونه دي شرعي یا الله د خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي. د حق او حلال رزق فراخ او د ټول موږ په خپل کور کړي وطن باندې وکړي. یا الله زمونږ هم اخیری دا عظیم شانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.